راغلی او ورپسې هغه سپیکر قومي اسمبلي م راغی وی زه مو سره په جرګه راغلی ما ورته ویل راشه ایمان تیر کې دا زمونږ د ضلعې جلسه نه ده دا زمونږ د حلقې جلسه نه ده دا زمونږ د 2 یونین کونسلو 64 دایرې 25 دا د ستاسو دی دا د عوامي نیشنل پارټۍ دی دا انشاءالله زما ملګرو زما مشرانو زه په دې باندې فخر کوم چې نن موږ ټول پارټۍ سره نن ولاړ یو او زه په دې فخر کوم چې ما یو فیصله کړې وه د نن نه 1.5-2 کاله مخکې تاسو ته یاد دي که نه یاد دي درته ما سره یې څه د پولې پټي جګړه نه وه ما سره یې څه ذاتي مسله نه وه همدې له راغلی ما ته یې وی ظالمه او چې کله ولي خان بابا لیډر اف اپوزیشن او چې کله په اسمبلی کې د پښتو خبره رااله د ولي خان بابا د ننګ او د عزت خبره رااله زما نیکه وزیر اعظم پرېښود حکومت یې پرېښود حکومت علت په باچا خان یونیورسټۍ چې نیشنل پارټۍ راوړه مونږ فخر کوو د رزړو په وومن اینډ چلډرن هسپتال نیشنل پارټۍ راوړه مونږ فخر کوو په خان عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس نیشنل پارټۍ راوړه مونږ فخر کوو په جوډیشل کمپلیکس پخوا هم درته یاد دي که نه ججان صاحبان یو جج وکیلان دی د مقبره کې اتاخانه وه په هغې کې به ناست وي زه جج یم ما ته هم کیسونه لګېدلي نن د های کورټ نه خشته بلډینګ جوډیشل کمپلیکس جوړ شوی دی چا جوړ کړی دی زمونږ سوشل ویلفیر کمپلیکس زمونږ د تنګي پورې دا ډبل روډ زمونږ د پیښوره پورې ډبل روډ زمونږ د مردانه پورې ډبل روډ زمونږ د نوخار روډ زمونږ غنی خان روډ زمونږ 15 ډیګري کالجونه زمونږ بې شمېره سکولونه زمونږ باچا خان ماډل سکول دا د عوامي نیشنل پارټۍ کارنامې دي دا پښتانه ډېر غیرتي دي دوی به د خپلې پارټۍ سره راپاڅي انشاءالله په دې الکشن کې زما پښتنو زه درته نن ورې د زړه خبرې کوم که اواز مې بند شو بس بیا به درته په اشارو کې لګ زما پښتنو پنجابي هر کال راپاسي پنجابي له ووټ ورکوي چې نواز شریف له ورکړي وزیر اعظم یې کې هم پنجابي چې عمران خان له ورکړي وزیر اعظم یې کې هغه هم پنجابي سندھی هر کال راپاسي زرداری له ووټ ورکوي صدر یې کې بلاول بھٹو له ووټ ورکوي وزیر خارجه کې بلوچي راپاسي ووټ ورکوي جمالي صاحب پکې وزیر اعظم جوړ شو زه وایم دا مونږ بدقسمته پښتانه یو قسم دې سره ته وایم چې مونږ بدقسمته یو مونږ تقسیم شو مونږ خپله پارټي د 100 کالو پارټي زمونږ بنیادي پارټي قربانۍ جیلونه دا کم تحریک چې چلېدلی دی مونږ هر کال راپاسو مونږ تقسیمیږو خو زه راته وایم زه تاسو نه نن دا لوز اخلم دا وعده رانه اخلم چې انشاءالله بس دی ډېر وشوه چې دا پښتانه هر ځل تقسیمیږي انشاءالله دې ځل به ټول پښتانه په یو اواز راپاسي د خپلې سرې جنډې سره دې ولي باغ سره به انشاءالله ودرېږي په ایمان راته ووایې په دې ولي باغ باندې خشته نه ښکارې چې یو پنجابي او یو سندي راځي او ولې ووټ ورکوې نو په ولي باغ باندې خشته نه ښکارې تاسو وایئ خشته پې ښکارې دا ټوله خیبر پښتونخوا پې خشته ښکاري خو تاسو خو بیا د 400 خلکو د ضلع 400 خلکو موږ له خدای پاک لیډرشپ په 400 کې راکړی دی دې ځل به دا ایمان تېرو دا اتفاق او اتحاد به کوو چې په باري لیډ به انشاءالله دا خپل ولي باغ به دا سره جنډه به انشاءالله کامیابه وکړو بله خبره واورئ داسې نرځوان داسې بلډالي لیډر د ایمل ولی خان په شکل باندې په ایمان شهباز شریف وزیر اعظم و شهباز شریف وزیر اعظم و او چې را تېر شوی سیلاب راغی په یو ټلیفون ده ورته په موبایل باندې یو ټلیفون کړی دی د ده نه لږ دا خلک بیا دا خپې هم داسې ډکي که نه چې ټلیفون ورته وشي بیا داسې دا خپې ډکي چې ایمل خان راغو نه ایمل خان ورته یو ټلیفون کړی دی سر یې د وزیر اعظم یې د خیالي په غاړه یې دغلته په 400 کې ودرولو دا زمونږ لیډر دی خو زه راته دا وایم
زه راته دا وایم چې انشاءالله دې مونږ دې ځل په باري اکثریت قومي اسمبلی ته انشاءالله ورسوله. سوچ وکړئ چې دې که غیر په قومي اسمبلی کې ولاړي. زه وایم په ایمان وزیر اعظم بیا روزانه د ګریوان نه رانیولي او د چارسدي او د خیبر پښتونخوا د حق پتې په زور انشاءالله راوړي. دکې زه دا ګډ زما مشرانو مونږ به د اخلاقو سیاست کوو انشاءالله مونږ به د اخلاقو سیاست کوو، مونږ به د شرافت سیاست کوو، مونږ به د خدمت سیاست کوو. خدمت دې سرې جنډې کړې دی او انشاءالله نن سبا ګوره زه راته خبره کوم چې کم مخالفین راوتلي په یو خبره ورې ځان پوهېږي چې کم مخالفین دي. زه د پی ټي آی خبره کوم، پی ټي آی ورې نن نشته په میدان کې. پی ټي آی الیکشن کمیشن ختمه کړې ده. زه د چارسدي خلکو له پیغام ورکول غواړم، تاسو له هم در کوم او د میډیا د ملګرو په وساطت د چارسدي خلکو ته د خیبر پښتونخوا خلکو ته پیغام ورکوم چې نن الیکشن کمیشن کې پی ټي آی نشته، نښه ولا ختمه کړې ده. دا آزاد امیدواران دي، اوس دا آزاد امیدواران دي. آزاد امیدوار داسې دی چې یو وزر دی د هغه د ګټې چانس نشته. هغه بیا مخکې که په زرو کې یو دوه پاسم شو نو په اسمبلی کې یو وزر دی، هغه پسې پارټي نشته، هغه وزیر اعلی نشي راتلی، د هغه فنډ نشي راتلی. مړی د یو تاڼېدار نه ځان نشي خلاصولی آزاد امیدوار چې پارټي ورپسې شاته نه وي. نو خپل وټ به ضایع کوو نه، ټیک ده که نه؟ خپل وټ به نه ضایع کوو، دا ستاسو وخت نه ضایع کوو، نه ضایع کوو خپل وټ، نه ضایع کوو خپل وټ. زه هغه ملګرو ته وایم چې کوم وایي چې موږ پی ټي آی له وټ ورکوو، ستا وټ پی ټي آی ته هم نه رسي. ستا وټ هغه کم چې نن پاتیاله جیل کې پروت دی هغه ته هم نه رسي. دا آزاد امیدواران دي، دا چې وټ ضایع کې د دې نه ښه دا ده، د دې نه ښه دا ده چې دا خپل وټ راوالي او دا یو منټ چې وټ ضایع کې او دونه ورپسې کړېږي د هغې نه ښه دا ده چې دا وټ ته راوالې دا جندې دلته نږدې دی، جندي ته یې ورولې ضایع وټ ته ضایع شو. د جمعیت ملګري ولاړ دي، زما لپاره ټول قابل احترام دی هر یو امیدوار. خو زه رانه تپوس کوم چې 10 کاله د جمعیت ایم این اے پاتې شو، دې چارسدي لی چېرته هسپتال روړی دی، سکول یې روړی دی، کالج یې روړی دی، یونیورسټي یې روړې ده. ای وروره هلته خو زما په خیال چې په خبرو پابندي ده په اسمبلی کې. زه راته دا وایم اوس د تحصیل ناظم د جمعیت اتیا زره وټونه واخیستل، هغه هم وایي زه بېوسه یم، زه بې اختیار وي، زه خو څه نشم کولی، وایي ما له چل نه راځي. نو زه راته دا وایم چې نور بې دغه مه لګې چې کارونه نشي کولی. ټیک ده که نه که خیر؟ ټیک ده که نه؟ او دا پارټي چې ده دا د پښتنو پارټي ده. زه خپلې خبرې راغونډوم. اوس زه تاسو ته یو خبره کوم، ورګه اول درته یو قصه کوم. میډیکل کالج والا دی نه پس کوم ورګه داسې کار وشو، بیا به ایمل خان خبرې کوي، تفصیلا خبرې نه کوو. داسې کار وشو د اسمبلی کې سه وایم چې څنګه خلک ځي که نه. زه یو ځل لاړم نو د 2013 کې چې ممبر شوم نو په اسمبلی کې اوس ناست یم، ما سره خوا کې یو ممبر صاحب ناست دی، نو ما ورسره ګپ لګو. دې خوا یو بل ایم پي اے صاحب تقریر کو، تقریر کو په اسمبلی کې چې یو سړی تقریر کوي د چا خوښ شي نو دلته خو تاسو لاسونه پړکوئ. هلته کې ورته خان باندې چې جدوجهد یې وکړه او الحمدلله نن چې زما نه څوک تپوس کوي وایي ته د کومې صوبې؟ زه انګا بنګا نه یم، زه وایم زه د پښتونخوا یم، ما له نوم راکړ، هر یو پښتون مې نوم ورکړو. نو پښتنو دا زمونږ د عزت پارټي ده، دا ګورې زمونږ د غیرت پارټي ده، دا زمونږ د تپوس پارټي ده، دا زمونږ د ترقیاتي کارونو پارټي ده. انشاءالله نن ما وکتل والله ډېر زیات خوشحاله یم په ایمان. نن چې دا کم غیرت دی پښتنو کم جلوس راغی او په کم جذباتو باندې راغی او دلته دا کم ملګري راغونډ شوي دي. انشاءالله را روان دور ستاسو دی که خیر وي، ستاسو دور را روان دی انشاءالله. نو زه خپلې خبرې راغونډوم انشاءالله. دونه ورځې ورې پاتې نه دي. ما ته نن یو ملګري وی ټایم راکړه د شمولیه، مې ستاسو خیال دی چې میاشت لا پاتې رسه را روان زیارت ته څو ورځې پاتې دي؟ تاسو ووایئ 15 دي که شپږ دي؟ 15 ورځې پاتې شوې. 15 ورځې پس دا مرحله را روانه ده. انشاءالله
دا وعده وکړئ چې ټول به په شریکه باندې پولیس سټیشن ته سهار وختي ځو که ښه او چې کله پولیس سټیشن ته ورسو سرې ټوپۍ به خپلې په سره وو انشاءالله او پولیس سټیشن ته جوړه ښه په دومتام به انشاءالله زه پولیس سټیشن ته مونږ ټول به انشاءالله هلته کې ولاړ یو چې کله پولیس سټیشن ته ورسو هلته به درله 2 پرچې درکړي نو دا یوه پرچه د قومي اسمبلۍ ده ایمل خان ما راته وویل چې ایمل خان به زمونږ د کیس خبره کوي زمونږ د بجلۍ خبره به کوي زمونږ د صوبې د حق خبره به کوي زمونږ د 400 خبره به کوي په فلور باندې د هغې بل په شان به نه د عمران خان په شان چې راغې اوټونه یې واغېشتل او بیا حلف هم وانغېشته د 400 اوټ ته ډېر زیات سپک وکتل نو دا وعده وکړې چې بس ته ډېر وشوې هر کال مونږ د خپل عزت د خپله مشري به مونږ بل قوم ته حواله کوو دې ځل به د ایمل ولي خان په باري اکثریت انشاءالله کوو ټیک ده که نه او که ترخ کې مو سره ځم داسې د صوبایي اسمبلۍ ته ورمخې ته ټیک ده صحیح ده که نه نه مې لېږې نه مې لېږې سر نه مې لېږې نو په هغې به کومه نښه ګورو ستاسو زمونږ نښه څه ده په دواړو پرچو زمونږ نښه څه ده زمونږ نښه څه ده په لاټین باندې به مهر وکړو خو هسې نه چې بیا جیب ته واچې کور ته یې ځان سره ونړی هلته به یې بکسه کې پول کوې هلته به یې بکسه کې پول کوې دا زمونږ نښه ده دا زمونږ نښه ده دا زمونږ نښه ده انشاءالله انشاءالله دا نور پارټۍ چې دي خیال هم دی ورته که نه الله تعالی راته تقسیم کړي دي دا نور به خپلو کې په جګړې په خپلو کې به په جګړې یو وي زما ټیکټ بل وي زما ټیکټ انشاءالله دا سره جنډه او دا لاټین به تېنه پر روان زیارت د جمعې په شپه انشاءالله داسې په یو باري لیک به انشاءالله کامیابي